الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم محترم وعزت مند اوریدونکو کتونکو زمنګ د دې نننۍ ویډیو مقصد صرف او صرف استاد محترم قائد انقلاب استاد المناظرین استاد العلماء والطلباء حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی الحنفی حفظه الله تعالی تا خصوصا او بیا زمانور اساتذه کرام چې کوم دی حضرت مولانا مفتی فیض الحسین حقانی صاحب حضرت مولانا اکبر علی حقانی صاحب او حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب حضرت مولانا عبدالرحمن عابد صاحب ته د هغه عظیم الشان او لوی فتح مبارکي ورکوما چې الله رب العزت د دوی په لاسونو باندې یو لوی عظیم الشان فتح د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند په نصیب کې وګرځوله. الله رب العزت دې زمون د دې اساتذه کرامو په عمرونو کې عملونو کې او په علمونو کې برکت واچوي. او پس د دې نه زه د ټولو مسلمانانو ورونو ته خصوصا هغه حضرات چې علماء دیوبند سره تعلق ساتي، کاغه د مومند جنسي دي، کاغه د بټخیل دي، کاغه د پیښور دي، څومره ځایونو کې دي زمونږ دا ویډیوګانې ویډیو اوري ټولو ته مبارکي ورکوم چې الحمدلله نن زمونږ استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد ندیم المحمودی حنفی حفظه الله تعالی یو ځل بیا د اهل حق سر اوچت کو او د فخر نه بلند کو. مونږ ټول به د استاد محترم د پاره دعاګانې کوو چې الله رب العزت دوی په وجه باندې مونږ ته یو لوی عزت راکو او یو لوی فتح را نصیب کړه. دویم نمبر زه د هغه پنځپیریانو مرګرو شکریا هم ادا کوم چې هغوی په دې مناظره کې ډېر د سنجیدګۍ مظاهره کړې ده او د علماو شان سره دا مناسب هم دی. او دریم نمبر د دوی نه زه یو درخواست کوم خصوصا د واحد الله وحدان صاحب نه چې حضرت څنګه په افهام او د تفهیم په میدان کې دا مناظره وشوه او په سنجیدګۍ طریقې سره سرته ورسېدله، نو که تاسو کوششونه جاری وي الله دې وکړي چې تاسو له الله توفیق درکړي. نورم که په دې نورو موضوعاتو باندې هم داسې کېناستلی شي او دا خبرې وشي نو انشاءالله په دې کې به د ټول امت ته حق ښکاره شي، باطل به هم ښکاره شي، حق به هم ښکاره شي. امید دی تاسو په دې خبره باندې غور و فکر وکړئ. او څلورم نمبر خبره زه پنځپیریانو ورونو ته دا وایم چې مناظره کېږي د اظهار حق دپاره. په دې کې چې کومه موضوع سماع الاموات عند القبور او یقینا استاد محترم تقریبا کم و بیش 80 دلایل په دې موضوع باندې پیش کړي دي او ټول په خپل موضوع باندې صراحتاً دلایل پیش کړي دي او دا ټول امت کتلې ده. یقینا واحد الله وادان صاحب چې دی حدیثونه یې ویلي دي، د قرآن آیت تلاوتونه یې کړي دي، لیکن ټول امت ته ټول عالم به دا ګوري چې په دې آیاتونو کې په دې حدیثونو کې د حضرت دعوا او دلیل کې بالکل مطابقت نشته دي. نو اظهار حق شوی دی، حق اظهار شوی دی. اوس پکار دی چې ټول پنځپیریان ورونه دا وګوري او حق تسلیم کی. د حق نه پس حق نه تسلیمول دا د الله عذاب لا دعوت ورکول دي. امید دی انشاءالله تاسو په دې مناظره باندې غور او فکر وکئ او د حق قبلولو دعاګانې د الله نه کوئ او کوشش یې وکئ. زه یو ځل بیا په آخره کې خپل اساتذه کرامو ته خصوصا خپل استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی الحنفی حفظه الله تعالی ته د خپل طرفنا او بیا د ټولو مرګرو طرفنا یو ځل بیا په دې عظیم الشان فتح باندې مبارکباد پیش کوم، مبارکي ورله ورکوم او هغه دپاره دعا ګویم چې الله رب العزت دې زمونږ عمرونه کم کړي، د حضرت عمر دې د دې دین د سربلندۍ دپاره زیات کړي. الله رب العزت دې د حضرت په عمر کې، په علم کې
او په عمل کې برکت واچوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.